څومره انبیاء کرام چې راغلي هغه الله جل جلاله په دوی کې رالېږلي دي ځکه دا یهود دا د حضرت یعقوب علیه السلام اولاد دي بني اسرائیل دا اسرائیل د حضرت یعقوب علیه السلام نوم دی بني اسرائیل معنا د یعقوب علیه السلام اولاد نو څومره انبیاء چې راغلي هغه الله جل جلاله د دوی په اولاد کې او دوی یهودیانو کې رالېږلي او چې هر کله رسول الله مبارک بني اسرائیل کې رانغی بلکې د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې الله جل جلاله پیدا کړ نو دوی حسد پیدا شو د حضرت ابراهیم علیه السلام وزاون حضرت اسماعیل علیه السلام حضرت اسحاق علیه السلام یا د حضرت اسحاق علیه السلام زوی د حضرت یعقوب علیه السلام او د حضرت یعقوب علیه السلام دوی نوم د اسرائیل او د حضرت یعقوب علیه السلام په اولاد کې الله جل جلاله انبیاء کرام رالیږلي خو لیکن رسول الله مبارک الله جل جلاله د حضرت اسماعیل علیه السلام د ابراهیم علیه السلام چې کوم دویم زوی دی د هغه په اولاد کې راولېږو نو د دوی حسد پیدا شو دوی وایي چې ښه ټول انبیا زموږ په خاندان کې راغلي دي او د یعقوب علیه السلام په اولاد کې راغلي دي او نبوت مونږ نه لاړو اسماعیل علیه السلام اولاد ته واوړېدو نو دغه وخت یهودیانو حسد رسول الله مبارک سره شروع کړو چې هر کله یې حسد شروع کړو مختلف قسمه تکلیفونه به دوی رسول الله مبارک ته رسول چې څه به دوی نه کېدی شوه هغه به دوی رسول الله مبارک ته رسول الله مبارک چې کله راغی مدینې شریفې ته نو د یهودو سره معاهده وشوه او دوی سره معاهده دا وشوه چې یاره زمونږ تاسو زمونږ وروڼه یئ او مونږ ستاسو وروڼه یو مونږ به تاسو سره جنګ نه کوو تاسو به مونږ سره جنګ نه کوئ مونږ به تاسو ته تکلیف نه درکوو او تاسو به مونږ ته تکلیف نه راکوئ دا معاهده مسلمانانو او د یهودو منځ کې وشوه معاهده خو وشوه خو لیکن دا خو په ظاهره باندې دوی وکړه په حقیقت کې دوی چې دی نو تدبیرونه او فریبونه د رسول الله مبارک شروع کړل رسول الله مبارک ته به دوی قسمه قسم تکلیفونه وررسول کله به خلک لمسول او کله به چې دی نو به دا د خود په خپله باندې رسول الله مبارک ته تکلیفونه ورکول تر دې پورې چې په رسول الله مبارک باندې سحر لبید ابن اصم دا یو یهودي و د چې دی نو په رسول الله مبارک باندې سحر وکړو رسول الله مبارک باندې د هغې سحر اثر دا و چې رسول الله مبارک به یو کار کړی و وایي ما دا کار نه دی کړی او کله به یو کار نه و کړی وایي ما دا کار کړی دی او د انقباض به داسې تنګ به دا زړه به یې تنګ به داسې رسول الله مبارک حضرت عایشې ته ووایي او الله جل جلاله دې دعا وکړه بار بار دعا وغوښتله یا الله زما د دې مرض علاج وکړي او ما ته چې دی نو زما دا بیماري ختمه کړي الله جل جلاله په خوب کې رسول الله مبارک ته د هغې علاج وښودلو رسول الله مبارک حضرت عایشې ته فرمایي زه اوده ومه په خوب کې دوه فرشتې الله جل جلاله راولېږلي یو دواړه کېناستې هغه یو د بل نه تپوس کوي چې دته څه چل دی او دا دی ولې دته څه بیماري لګېدلې ده یو فرشته د بلې نه تپوس کوي هغه دې فرشته ورته وایي چې مطبوبون په ده باندې سحر کړی شوی دی په ده باندې سحر کړی شوی دی بیا هغه لومبۍ فرشته تپوس کوي دا سحر پې نه چا کړی دی وایي دا پې نه لبید ابن اصم چې یو یهودي دی دا پې نه هغه کړی دی ښه دا سحر یې په کوم ځای کې کړی دی نو بیري ذي اروان دا یو کوی دی بیري ذي اروان یو کوی دی وایي دا یې په هغې کې پکې چې دی نو کړی دی او پسې یې کړی دی انو وایي د رسول الله مبارک فی مشت و مشاطة د رسول الله مبارک د سر مبارک ویښته چې منګز به یې والا هغه ویښته په هغه منګزه کې وو او په هغې کې چې دی نو پې سحر کړی د رسول الله مبارک ویښته یې استعمال کړی چې کوم د رسول الله مبارک د سر نه وتي وو هغه پس په هغې باندې سحر کړی په کوی کې یې کړی او لبید ابن اصم کړی په رسول الله مبارک باندې هغه فرشتو ورته علاج وښودلو الله جل جلاله هغه فرشتو په ذریعه خو الله جل جلاله ورته ځای وښودلو چې تا باندې بیماري دا ده او سحر در باندې فلانکي کړی دی او دا رنګې چل دی او دا دوه صورتونه الله جل جلاله نازل کړل قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دې دواړو صورتونو کې 11 آیتونه دي دواړو صورتونو کې 11 آیتونه دي چې سحر شو رسول الله مبارک صحابه د خپل ځان سره کړل هغه ځای ته لاړو هغه کوی ته
بهرحال هغه وختې چې دی راوستل دي او بوټي ولا ورکړي وي یو یو بوټه رسول الله مبارک ولا یو یو آیت وي بنوي یو یو آیت به وي یو لس آیتونه الله نازل کړ او یو لس بوټي وي باغيږي یو لس واړه بوټي ولا وشوي حضرت عائشہ رسول الله مبارک فرمایي بدن می داسې آزاد شو لکه تړلې سړی چې آزاد شي داسې رسول الله مبارک فرمایي زما بدن آزاد شو دا د سحر علاج شو اوس رسول الله مبارک خو پیغمبر دی د تمام انبیاء او سردار دی او د تمام انبیاء او امام دی او نبوت الله جل جلاله پر رسول الله مبارک باندې ختم کو ار یو پیغمبر ته الله یو قوم ورکړی دی رسول الله مبارک ته الله جل جلاله تر قیامت یو لوی امت ورکړی دی آیا دا سحر د رسول الله مبارک چې کوم منصب رسالت دی پیغمبري الله ورکړی باندې کې رکاوټ او قانون نه دا باندې کې بالکل رکاوټ نه رسول الله مبارک د کومې ذمہ داري لپاره الله را لېږلو نو دا سحر په اگر چې شوی دی او اثر په نه کړی دی خو لیکن دا باندې کارونو کې رکاوټ نه دی جوړ شوی او غټه خبره پکې دا ده چې په دې کې الله جل جلاله امت ته تعلیم ورکړی دی پیغمبر چې کوم یو کار کړی دا څه انتکار د پیغمبر نه صادر شوی دی په هر خبره کې رسول الله مبارک امت ته تعلیم ورکړی دی نو په دې کې امت ته تعلیم دی نن سبا کوم تاسو ورو ټول خلک په دې مصیبت باندې ورخته دي او دا عاملان ناشتي دواړو کې فرق دی یو دی عالم او یو دی عامل علما ځان ته دي او عاملان ځان ته دي نو باندې خلک نه پوهیږي نو دواړه په یو رام باندې وي هغه وایي بس دا د مولیان دي وایي دا دکه مولیان دي او پیسو ته ناستي او په دمونو باندې او په تعویذونو باندې خلکو ته پیسې وایي نه دواړو کې فرق دی دواړه نه دي یو علما ځان ته دي او دا علما نه دي دا چې کوم دم درود کوي دا عاملان دي د دوی کار دا دی چې تا نه په دم درود باندې پیسې اخلي بهرحال دواړو کې فرق راشو بل دا چې لړ شي ورته نو تا ته بلا شکوک او شبهات چې دی نو پیدا کی کار په حقیقت کې اسم دی هغه ناس پیسو ته دی هغه په وطن پیسې اخلي نو تا ته بل کې شکوک پیدا کی یاره پتا باندې چې جادو کړي دی او پتا باندې چې سحر کړي دی او فلان کی در باندې کړي دی زموږ دا خبره ټولې درو ټولې باندې دی رسول الله مبارک پیغمبر دی الله جل جلاله سره یو راشنا تعلق دی یو لوی مقام الله جل جلاله ورکړي خو لیکن فرشتو په ذریعہ الله جل جلاله رسول الله مبارک خبر نو علم د غیب صرف الله جل جلاله ته دی په غیب باندې الله جل جلاله خبردار دی نور خلق ویني دي خبردار د دې زمانه د عاملان سن په غیب باندې خبردار شو نو دې دا توي چې پتا باندې چا سحر کړي او چا در باندې کړي په فلان کې ستا خاندان کې یو کس کړي دي ټول دشمنی په خاندانونو کې تک کړي پیدا کړي بس هغه نه پويږي د ورنه په دې کې دا شکوک او شبهات واچول دا وهم ورنه پیدا کو پتا سحر دی او دا در باندې ستا په خاندان کې فلان کې کړي دي په خاندان کې په هر یو سړي باندې هغه شک کوي دا کې دې شي دا را باندې فلان کې کړي وي نو کدوړه دې مخ کې دې چا سره جنگ کړي کنه بس فلان کې بار سره ورته جګړه کړي ونه اگر باندې سحر کړي بل بار باندې چا کړي فلان کې زنانه را سره نه لګي بس دا زنانه ټول دې بچي وګرځي دا ور باندې دې کړي کنه حالانکه حقیقت کې دروغ دې اسم نشته دي حقیقت کې اسم نشته دي ولیکن نن سبا دې خلکو چې دې دغه شکوک او شبهات خلکو په ذهن کې ورواچو د خپل پیسو په خاطر باندې خنو بیا په توای چې دې علاج بسي دا وحقيقي څنګه نو چل ولته خوې د دې علاج دا دی چې ته مال داسې راوړي او داسې راوړي او دا په افرانو باندې لیکم دا په دې باندې لیکم محترم دا ټول خبرې ضروري الله جل جلاله علاج مخودلو رسول الله مبارک د امت تعلیم ورکو رسول الله مبارک یو لسواړه آیاتونه ویل د رسول الله مبارک د سحر او د جادو په ټیپ هغه ځای باندې الله جل جلاله په دې باندې کولاو کې دا د تمام جادو د سحر علاج شي بس ورته مکمل الله جل جلاله قرآن کړل دا د سحر علاج شو سحر په دې باندې ختمي کو خبره مطلب یقین ده موږ استاد په سبب کې یقین نشته په عامل یقین نشته په سبب یقین نشته او په تعویذ کې هغه بل سم کلی کول باغی باندې زموږ یقین دی طرف دا سره ده بلکې خبره د یقین ته په یقین باندې دا وایا الله جل جلاله نازل کړي د دې لپاره دی علاج د سحر دی د دې په وجه الله جل جلاله ستاسو سحر او قرض ختمي دارنګي باندې خلق د نظر کېږي نظر بد نظر حق دی او نظر باندې نظر لګي وي يره د نظر شو رسول الله مبارک فرمایي النظر العين حق نظر لګي دا
دا حق دی تر دې پورې چې وای دا انسان چې دې قبر ته ورسوي او اوخ چې دې نو کټوي ته ورسوي دا حقیقت دی محترم نظر لګي د بعض خلکو نظر لګي باندې خلک نظر باز د هر چا نظر نه لګي نو چې دغه خلکو نظر لګي دا غوړي لپاره تعلیم او ادب دا دی چې کوم څه دې په نظر باندې لګي نو ماشاءالله د خوري نو واسه ورتا دا نه چې وای دا کوم څه تر وای سره د هغه کو تبا کې انسان ته وګړه د لغه د نظر گزای ته ورسولو که چا په بلار باندې مطلق غیر دوه د لغه د ځای ته ورسولا که چا می په بلار مطلق غدم ځای ته ورسولا که چا فصل کړل د هغه کستر هغه د ځای ته ورسول نو نظر حق دی چې د کوم سړی نظر لګي هغه هر وخت چې کوم څه دینه نه پړې دی ماشاءالله واسي بلکې دا کار د دومره کستر دی دا الله جل جلاله تاسو کستر کړي دا خو دومره صحتمند او مضبوطه کستر ده الله جل جلاله تاسو پیدا کړی دا لہذا د نظر نه خلک چې دی او دا هر یو څه محفوظ پاتې کیږي بیا کله نظر باندې ولګیدو نو سحر ما خام دا دعاګانې په ځان باندې وایا بلکې معمول دا د خپل ژوند جوړول پکار دي سحر مونږ دې وکړو نو دا دعا عام سنتونه هر چا ورځي تقریبا دا لړنې سنتونه ورته مونږ وایو او هر سړی مونږ کې وایي سورۃ فاتحه او دا سنتونه هر چا ته ورځي سورۃ فاتحه مو وایا د سنتونه دا مو وایا او دا رنګ نور څه کلمات ورسره دي کاغذ تر دام کافي شافي دي دا وایا په خپل ځان باندې چوفکا د نظر بدل باندې الله محفوظ ساتي د خلکو د نظر باندې الله محفوظ ساتي د هر قسم سحر او جادو په در باندې سوکې دا غیر باندې الله محفوظ ساتي چې کوم خلک د قران کریم تلاوت کوي خپل ذکر او اذکار کوي مسنون دعاګانې وایي او په وخت مونږ کوي دنیا دې راوړل شي هغه بارکه د سحر کو کې باغ باندې اثر نه کوي باغ باندې اثر نه کوي محترم ولهدا دا چې دینو سحرم ویل پکار دي چې سحر مونږ د وګو په دې باندې په منټم دلګي نو چې څو مونږ تقریبا داسې یو منټ ایثار د سلام واړو څو پوری دعا کو راغی کی وایا یا دعا مشروع کړو دعا پسې وایا په خپل ځان باندې چوفکا پر سره سورۃ یاسین مو وایا د ټول رته حاجت نه هغه دې الله جل جلاله برابر کی او دا رنګ الله جل جلاله بر د هر حاسد د حسد نه د هر شر د شر نه باندې الله جل جلاله محفوظ وساتي رسول الله مبارک معمول دا بیبي په خپل ځان باندې وی چوکول چې کله بیمار شو او هغه بیماری چې باغی کې رسول الله مبارک دنیا ته تشریف وړي تل دي نو بیا به حضرت عائشہ ویل حضرت عائشہ صدیقہ ډیره خيار دا تلس کالو په عمر کې د دې تلس کالو عمر کې رسول الله مبارک دنیا ته تل دي ډیره زیاته خيار نو حضرت عائشہ په ویل زما لا سنه رسول الله مبارک په شانتي نه دي کنه د رسول الله مبارک بدن کمزور او لاسونه کې طاقت نه نو حضرت عائشہ په وی ولیکن چوف به رسول الله مبارک په لاس باندې کو رسول الله مبارک بیا د لاس په خپل بدن مبارک باندې راکاږي د رسول الله مبارک د ژوند معمول دا لهدا محترم دا سحر او ماقام وای دا رنګي ماشومان باندې چوف کوي ماشومان اکثر زر د نظر کیږي او بعض وخت کې ماشومان چې هغه دا غي علاج هم ده بس دا په نوایا الله جل جلاله به محفوظ ساتي دا هر قسم شر نه دا هر قسم د حاسدین او د حسد نبی الله جل جلاله محفوظ شي ساتي الله جل جلاله دې محترم او تاسو ټول عمل توفیق را نصیب کړي اصل دې محترم عمل دې په اوسې باندې خبره مې اوریدا په خپل ځان په عمل کې محترم راولم او په خپل ځان کې محترم طلب پیدا کړو سره نن سبا کوم تاسو ګورو طلب د دې ډیر زیات کم دي طلب نشته دي دا طلب او طلب په بچا کې نه وي چې راکاش ما یو غنټه دوه غنټې دین تا ورګه چې ما په ژوند کې دین راځي محترم دا ډیر کم دا خلک ډیر کم دي د دنیا بس منډه وو حالانکه دا دنیا الله بار بار فرمایي او مل حیات الدنیا الا له ولعب ومل حیات الدنیا الا له ولعب دا نبی دی دا له العبد دا کدا ولیکن محترم اگر تفکاری پر نظر باندې منډه ورسي وو حقیقت چې کوم اخرت ته محترم او ژوند د اخرت ته او دا غینه تیاری د بار الله را لګي محترم اگر د بالکل ایر د سره هغه مرګ چر باندې راشي او هر سره د ختم کی هغه نه بالکل سره هیر دی محترم کله جمعات کی आवाज وشي وترا आवाज وشي زما مستا کامیابی الله جل جلاله په خپل دین کې خدا دین په دما په ژوند کې څنګه راځي او استاد په ژوند کې څنګه راځي د مهنت ضرورت دی دی باره کې خبره کیږي تاسو د ایثار شي څنګه منډو بیا څنګه تفکیک بنا دا زموږ ژوند کې اسی کو سنت دلته کوو به هغه ځای کې کوم کې بارټه کې کوو تختم بیا محترم لاس منډه په جمعات کې ما باندې ویدل کې کینم او کار به نه کنا دلته له اوسم نو بارو په خپل کې څو کړي بیا د خپل ځمیداري متعلق د خپل پټي متعلق بلګیایم
کار هم ونی ولیکن هغه توفیق محترم الله جل جلاله نه راکړي دا تاسو په دې وجه باندې محترم الله توفیق غواړي د دې اعمالو او دارنګه محترم په خپل ځان کې طلب پیدا کړو که طلب نو محترم دي الله جل جلاله په کې نه راوړي محترم مخه پکېږي په دې باندې دا دین الله جل جلاله ته ډېر محبوب دی یو لاک سړي زره انبیاء الله دې دین نه قربان کړ بزرګونو صحابه کرام الله جل جلاله دې دین نه قربان کړ محترم الله جل جلاله ډېر وخت دا دین الله نه چانه نه قربان کړي هغه خلکو ته الله ورکړي دا خلکو ژوند کې دا خلکو د بچو په ژوند کې الله راغلی چې قرباني او بنابت پکې محترم او طلب پکې کې طلب